عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا شخصیت دی چې رسول الله مبارک دغه بارک فرمایي وای که زمانه پس نبی وي هغه به عمر وي. عمر فاروق چې په کومه لار باندې تېرېده په هغه لار باندې شیطان نه شوتلی. عمر فاروق هغه شخصیت دی چې د هغه د وجې نه الله په قرآن کې 17 ځله آیاتونه نازل کړي دي. عمر فاروق هغه شخصیت دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام نفس ابو بکر صدیق نفس هغه د امت خلیفه ګرځولی شوی دی او دا هغه شخصیت دی چې د ده لپاره نبی علیه الصلاة والسلام دعا کړې وه چې ربه عمر ته ایمان نصیب کړه. خو د عمر ایمان څنګه و؟ د عمر رضی الله عنه د خپل ځان سره غم څنګه و چې زما اصلاح به څنګه کېږي، زه به څنګه ټیکېږم، زما به څنګه د الله سره تعلق جوړېږي. هغه عمر چې په 22 لاک مربع میل باندې د هغه حکومت و، تقریبا په نیمه دنیا باندې د هغه حکومت راغلی و او هغه سره بیا هم د خپل ځان غم و چې زه به بچ شم که بچ به نه یم. سره د دې چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی و، عمر فی الجنه، عمر په جنت کې دی. او بعضو روایتونو د نبی علیه الصلاة والسلام د جنت هغه تذکرې ورته فرمایلې وي. خو عمر فاروق عزتن هو هغه شخصیت دی چې په داغه په زمانه کې یو صحابي و، حذیفه ابن یمان د هغه نوم و. هغه ته د نبی علیه الصلاة والسلام رازدار ویل کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام د منافقینو ټول نومونه هغه ته ښودلي وو چې دا پلانکې منافق دی، فلانکې منافق دی، فلانکې. نو د صحابه کرامو به عادت دا و چې په جنازه به یو سړی به مړ شو نو په هغه جنازه کې که چېرې حذیفه ابن یمان به موجود و نو صحابه کرام به تلل چې د هغو به دا خیال و چې د سړی منافق نه دی. نو یو ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خپل دربار ته راغواړي او ورته وایي مت یو خبره وکړه، تا ته چې نبی علیه الصلاة والسلام د منافقینو کوم لست درکړلی هغه لست کې زما نوم شته که نشته؟ آیا زه خو منافق نه یم؟ عمر فاروق چې الله د ده د وجې نه په قرآن کې ایتونه نازل کړي وو چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته د جنت زیری ورکړلی و، بیا هم ورسره د خپل ځان د اصلاح فکر و چې زه خو هسې نه چې زه خو چېرته منافق نه یم. نن موږ که وړوکې نه وړوکې عمل وکړو نو موږ بس دا سوچ کوو چې بس زه خو ورسېدم. نو د معاشرې اصلاح د امت اصلاح به په دې کېږي چې هر سړی به د خپل ځان نه خود احتسابي د خپل ځان نه به شروع کړي او چې کله بېګانه سملې ځان سره به سوچ کړي نن ما په ټوله ورځ کې څومره ګناهونه وکړل، دا ګناه ما ولې وکړه. نن تابعین او بزرګانو کې داسې حضرات تېر شوي دي چې هغو سره به پاڼه موجود و، صفحاتو په هغې باندې به لیکل خبرې به چې کومې کولې چې دا خبره ماله کول پکار و، دا ما ولې وکړه، دا نه وه پکار ما ولې وکړه، او دغه شانتې ما ولې غیبت وکړو، ولې مې چغلي او دروغ وویل. نو محترمو که مو وایو چې زموږ اصلاح وشي، د الله سره تعلق جوړ شي، نو هغه به دې سره کېږي چې موږ پخپله د خپل ځان د اصلاح اول سوچ وکړو، د هغې نه پس د امت سوچ وکړو چې زه اول ځان پخپله څنګه ټیک کړم.